او یو حدیث ورته اوس د هغې خلکو په بابت کې وایم چې کوم خلک مقسطین دي، عادلان دي، برابروالی که برابروالی د زنانو په منځ کې زنانو له خو دومره مقام رب لا یزال ورکړی دی چې ته هغې سره انصاف کړي. رسول الله فرمایي دا انسان به د خدای پاک په ښي طرف باندې د الله په ښي طرف باندې قیامت په ورځ باندې د نور په منبر باندې ناست. زنانه دومره پاورفل سیز دی د نبی علیه هغه د خاطره دلته تکینې. نبی علیه صلوات وسلام څه فرمایي؟ دا حدیث مبارک واورئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي ان المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ولی الذين يعدلون في حكمهم واهليهم. سیاستو حدیث دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم یو کسان د دو زنانو په منځ کې د هغه انسان په نکاح کې دو زنانه دي یا درې دي یا څلور دي او دغه انسان دغه دو دریو یا څلورو زنانو په منځ کې انصاف کا مقسطین نہیں، انصاف والا نہیں، پیغمبر علیہ السلام فرمائی علی منابر من نور عن یمین الرحمن. دغه انسان با قیامت په ورځ باندې د خدای پاک په ښي طرف باندې ګوره خدای پاک سره په ښي طرف باندې با د نور په منبر باندې نبی علیہ السلام فرمایي چې ناست وي على منابر من نور عن يمين الرحمن. ولی تپوس بوشي چې نن دا انسان د الله جل جلاله په ښي طرف باندې د نور په منبر باندې ناستی وجه صدا وچ وجه دا الله به فرمای الذين يعدلون في حكمهم واهليهم. رب لا يزال به اعلان خلق توکا دا هغه انسانو په دنیا کې چې خپل کور والو په منځ کې به د عدل او د انصاف نه کار اخیست. نن ما سره قیامت په ورځ باندې ښي طرف ته د نور په منبر باندې ناست دی. څومره لویه خبره ده، څومره د عظمت خبره ده. د هغې خلکو دپاره ده چې کوم یو انسان دوه کور والی، دوه زنانۍ یا درې یا څلوري او د هغو په منځ کې انصاف که، هغو سره مینه او محبت که، هغوی له خپل حق ورکوي، هغوی له نان نفقه ورکوي، هغوی له جامه او کسوه او کور ورکوي، هغوی ته ظاهره باندې ناسته که، شپه او ورځ ورسره تېروي، ظلم پې نه که. دا یاد لرئ په 30 کاله عمر کې محبوب علیه السلام 11 بیبیانې وې. حدیث مبارک کې راځي چې په 30 کاله کې پیغمبر علیه السلام په یو کور والا باندې لاس نه دی پورته کړی. په 30 کاله کې پیغمبر علیه السلام یو ځل یو کور والا ته بدره د خبره نه ده کړې. نبی علیه السلام 11 بیبیانې د پیغمبر علیه. نو تدایي چې دویمه نکاح د پیغمبر علیه السلام سنت دی، درېیمه نکاح هم سنت دی، سنت دی. عدل انصاف هم سنت دی، نان نفقه ورکول هم سنت دی. پکار ده چې دا خلک دا خبرې په ذهن کې ځان سره واچوي والله دا دین دی، والله دا اسلام دی. نبی علیه الصلاة والسلام دا هر چا څه بیان کړي دي؟ حقوق یې بیان کړي دي.